ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. اللہ وی مومن سڑی ایمان پتہ بکل لگی سنگ بپتہ لگی چفلان کے مومن دے مسلمان دے زگا د ډرور پتندې لیکلی شي دا ډرور دی خو کله چې هغه گاډي چلول شروع کې خلکو ته پته ولګي یاله دا ډرور دی. دغه شانتی په دنیا کې بل یو هنرمند شي داغه په وښولي او پتندې نه لیکلی چې فلان کې سره دا انجینیر دی دا ډاکټر دی نه خو چې کله هغه په خپل کرسي باندې کینی او هغه سیستم واچي نو خلکو ته پته لګي دا ډاکټر علاماتو نه پته ولګي د نخو نه پته ولګي. د قرنګ الله وی مومن او مسلمان د دې پہچان بسنګ کیږي. الله وی یو علامه دلته ذکر کړی د سورۃ جمعہ کې الله وی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر الله. د مومن ایمان د مسلمان اسلام د دې پہچان بهل کیږي. الله وکړي چې د جمعې بانګ ویل شي مومن هغه دی مسلمان هغه دی چې الله وي زما کور طرف تراشي الی ذکر الله د جمعې منځ طرف تراشي بانګ سره روان شي وي پوه ایمان دی. او چې څوک بانګ سره را نشي جمعه ته مونږ خو چاته بېمانه نشو ویلی زکه مسلمان ته غلط الفاظ استعمالول دا جرم دی. خو لیکن هر یو مسلمان ته پکار دی په خپل ایمان یریدل پکار دی په خپل ایمان باندې یریدل پکار دی. علماء مشایخ طریقه کار داو اکابر مشران چې دا زیارت د مازیګر نه بد جمعې د مانزه د پاره تیارې شروع کو. الله سونه خوان به کو د جمعې د زیارت د مازیګر نه پس هغه به د جمعې د مانزه د پاره تیارې شروع نوکان به کټ کولی کپڑے به وینځلي وغیرہ وغیرہ. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وسوق چې جمعه ته د وخت رااله جمعه ته د وخت رااله ود د اجر دونه ده د ثواب دونه ده لکه یو سړی په نن زمانه کې 1 کروڑ روپۍ د الله په لار کې خیراتی ورکړي او خپسو د نن سبا تقریبا د سی وي ویا نن سبا په کروڑونو دي اجر او ثواب دونه دي چې 1 کروڑ د الله په لار کې صدقه کې خیرات ورکړي غریبانو لور کې دا مبر زوخان دون اجر او ثواب دي. او بیا الله وی فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. فسعوا تادیو کوي زر زر راشي ولې زر زر راشي جمعې منزله هر منزله تادی پکاره ده خو الله و جمعې منزله تادیو کوي زر راشي. په دې کې مفسرین یو نقطه لیکلي ده او هغه نقطه دا لیکلي ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ کې یو وخت داسې دی یو ساعت داسې دی یو غنټه داسې ده یو منټ داسې شته دی چې په دې منټ کې په دې غنټه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي کم یو مسلمان دعا وغواړي الله به زدا دعا قبلوما او جمعې منزل زر زر ذکر راشي. حدیث کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جوئے د جمعې په ورځ باندې الله نورانی فرشتي الله را لېږي جمعتونو ته لارو ته وکړه چې یو مسلمان دعا کوي دا فرشتي ور باندې امین وي دا فرشتي ور باندې سوې امین وي. او زمونږ طریقه کار سره چې کله امام आवाज بند شي
را منډي کو جمعات تراشو زما خپل دا مطلب دی د جمعې په ورځ باندې زیات تر مسلمانان په غلط فهمۍ کې دي اصل کې د دې متعلق یو څو مسائل دي هغه بیانول زما مقصود دي دا خبره راکاګو دي ته چې دا ناراض مسلمانان راشي چاته بیانې اسلام آباد ته ځي 4 بجې ټیکټي د مانځه مخ کې چې کاروبار لذي د مانځه مخ کې خوب قربان وقت قربان چای قربان ډوړی قربان خو نن زمونږ دی خواهش او زمونږ دی نفس مونږ دی حد ته راوستو او دی سټیج ته مونږ رسولی یو مسلمانانو مونږ دی لاړ شي چې ډوړی وخوړلی شي مونږ قربان د جمع مونږ دی لاړ شي ځان به وروسته وکم وزګار نه یم میلمه دی ستړی یم که جمعه ته لاړ نشم بیا هم خیر دی جمعه ته تلل دا دې م قربان شي الله مقابلې ته ولاړ الله وایي داسې وکړه یم نه داسې نه کوم بهر حال الله وایي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع الله وی ذکر طرف ته زر زر راشي ذکر نه مراد منځ ده جمعه منزل زر زر راشي یوازې دا خبرم نه ده چې دعا به قبول شي الله وی لعلکم تفلحون الله وی دې د پاره دې زر زر راغواړم الله وی زه د رحم فیصله کوم زما مرزي ده چې پاوله کې کوم په منځ کې کوم که په اخره کې کوم او دام تاسو ته پته ده خلق بازار کې خیرات هغه خیراتی لور کې چې کم خیراتی لاس ونیسي او کم خیراتی आवाज وباسي هرکه ماته د الله په نوم راکې لاس د توغت کې و مال راکې د الله په نوم باندې داسې خیراتی لنن تاریخ پورې 4 روپۍ نه دی ورکړي چې هغه ځان روډ په غاړه ځان د خخولې په کرسۍ باندې ناس دی او ځان په وصلخانه کې لامبي باربوډي لګولې دی او ځان چای اس کی ډوړی خوري ځان خوشبوئی لګي او بوډي لګولې دی چې ګوره غریب هم پیسې راکړي اسی متېریږي ما خودي سي فقیر او ملنګ ولې د الله قانون هم دادې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د هغه خلقو مزن قبلې د هغه خلقو مزن قبلې دعا نه قبلې عن قلب غافل چې کم خلق د خپل دعاګانو منزون نه غافلې پیغمبر خدا وي ان الله لا يقبل الله نقبل دعاګانې منزنا صدقې خیراتنا نفلنا منزنا روجي صدقات د هغه خلقو عن قلب غافل چې دا غوزرونه غافل وي څنګه غافل هیڅ فکر وسره نشته د وخت دراتلو او د رکعاتونو دتلو د جمعې د منځ دتلو هیڅ فکر وسره نشته ریواجی او کار دی که جمعې منظر نظم خلق بیا ماته وي چې وسوک چې موږ نه کوي کافر کیږي وي په دې یاره باندې راځو بهر حال محترم مسلمانانو الله جل جلاله وي لعلکم تفلحون تاسو جمعې منزل راشي ټول د وخت نه زکه الله ما تاسو ته حدیث کې راځي الله وې زه د رحم فیصله کوم زه سکم د رحم فیصله کوم الله وې دا زما مرزي دا چې زه په د بانګ سره وکم ک په منځ کې وکم ک په اخره کې وکم حسین الله وې چې زه د رحم فیصله پاوله کې وکم او لس کسان ناسي نو ټول خلق د رحم نه محروم پاتې شي
نو ټول د رحم نه محروم پاتې شي. سورۃ الجمعه د اخري آیاتونه دي. الله وی وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او بیا الله وی اے خلکو جمعه منزله چې تاسو د وخت راځي دا سوچ مکوئ چې موږ په آخرت کې د اجر او ثواب ملاو شي. آخرت خو اسیم د مؤمن د پاره دی، آخرت خو اسیم د مسلمان دی. خو الله وی فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله وی زما بندا د مال خزانه د دنیا دا خزانو چابیانی زما سره دي، د فضل چابیانی زما سره دي. الله جل جلاله وی وابتغوا من فضل الله. اے سړیا د دنیا د مصروفیت د وجنا، اے زما بنده د دنیا د کار د مصروفیت د وجنا ته جمعې منزله لیټ لیټ را روانې نا وخت راځي. الله وې مکوا زګه من فضل الله. فضل کې علماء لیکلي دي، مفسرین لیکلي دي چې فضل مراد مال دی، کاروبار دی. الله وې کچری ته د کاروبار د وجنا جمعې منزله لیټ راځي. الله وې دا کاروبار بدی بند کم، دا روزي بدی تنگ او لند کم. یوازې دا نه د مسلمانانو چې په آخرت کې موږ اجر ملاوي شي. نن مال او هر یو مسلمان له خپل زندګۍ باندې په خپل کاروبار باندې نظر اچول پکار دي، په خپل روزمره زندګۍ باندې نظر اچول پکار دي. ځکه کائنات الله دی مسلمان د پاره پیدا کړو. نن هغه کائنات هغه په خپل ځای باندې برقرار دی، او کائنات چې چا د پاره پیدا شو هغه در په در دی، خاور په سر دی. او به الله جل جلاله وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے زما پیغمبر دی خلکو ته وایا کچره تاسو داسي وخت پاتې شوي، داسي احلاتو ته پاتې شوي، رأو تجارتن او لهوا انفضوا، کچره د دنیا د تجارت کاروبار د وجنه جمعات کې امام یک تنها استنو ته لګیا دی، یا او لهوا انفضوا، یا په غپو شپو کې اخته الله وې، په بل په گیم کې اخته، په نورو مسلو کې فضولیاتو کې اخته، او امام یکی اوازی تنها لگیا په جمعات کې. نو الله جل جلاله دې خلکو ته وایا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره. وی الله سره د تجارت د هم بهتر رشته دی، او الله سره استاسو د دې دنیا معمولی غوندې خوشامدۍ د دې معمولی غوندې کې غب شپ نه بهترین خوشالۍ شته دی. او کچری حالات د قشانت شو دا کم چې دی الله وای. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د دوه خبرو انتظار وکي، یو دا انتظار وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای مسلمان با زوال طرف روان شي، مسلمان با زوال طرف روان شي. دویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای امن بد دنیا نه ختم شي، امن با د دنیا نه ختم شي. زما محترمو نن په مسلمان باندې نظر واچي، په امن باندې چرګ بار پرې دی یوازې چې پته مولېږي. چرګ نه لري، چرګ څه شی دی؟ په 2000 چرګ والے او بار پرې دی. په خدای یقینو کې داسې معاشره ده چې دا شی بار نشي پرې. انسان خلا پرېږده حیران بشي کله انساني چې کوم واقعات دي تواورس تبلونه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جاهلیت یو دور تیر شوی دی، بل را روان دی. موږ هغه جاهلیت په دور کې اوس جاهلیت کې څه چل کېدل؟ انسان قدر نه وکنه، ډوړې خو وکنه، خوراک اسکاګو کپڑے هو، خدای انسان قدر نه. نن دې دور کې وګوره مسلمانانو د انسان قدر څومره دی.
نن د نالۍ نه انسان ملاوي دی شي، په خاورو کې دننه، په کور کې دننه، په ګډر کې مسلمان ملاوي دی شي، انسان ملاوي دی شي. نن په کوڅه باندې تا ته انسان لاش ملاوي دی شي، په پټي کې د انسان لاش ملاوي دی شي. او بل خلاصه کې او جاهلیت دور کې به جاهلانو خپل لونی جنکې ماشومان په ژوندۍ خولي، ژوندۍ څه کولی، نن سبا ژوندۍ حلالي. د جاهلیت دور دی کنه، د سناشنا خبره خو نه ده. نن په دې دور کې ماشومان پلار لګي ماشومه حلالي اوریدلم دي کنه. نو فرق څه شو؟ دغه فرق شو یو د خاور د لاندې وجل، بل خاور د پاسه وجني. د دې اصل وجه هم دغه د مسلمانانو کم چې الله او رسول ویلي دي. الله او رسول وی واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا. نن چې موږ جمعه ته ناراضو دوه سيزونه دي، یو خو کاروبار نه موږ ته ټایم نه ملاويږي، دویم موږ ته د خپل هغه غفلتونه د بدو ردونه د خپل غب شپ نه موږ ته ټایم نه ملایي، موږ الله کور ته ناراضو. او الله پاک هم دغه دو ذکر کړی دي واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا. یا فضولیاتو کې اړم یې په خټ باندې بناسو جمعه ته بنارازو، په کرسي باندې بناسو جمعه ته بنارازو. ایو مولانا چا مقتدیان ورته مولوی سی وای حالات خراب شي دي، دعا وکړه چې الله دې حالات ښه کړي. مولوی سی وای خدا دعا بو کو مانځه پسې به دعا مانځه پسې مولوی سی د خپل جیب نه د 500 نوټونه راوېسته، وای لکه دا روپۍ می مندلې دي د چا دي. لسو کسانو لاسونه اوچت کړل، یو زما دي بل وی زما دي. مولوی سی وای خدای مو بخه پیسې زما خپل دعا ضرورت نشته، او خپل د حرکتونه صحیح کړي دی به دعا رسته وغواړو. مونږ ما پوری هر یو سړی د خیر پته مناس دی کنه دی. ما او تا چې نن سونه دعا کوو، سونه پر امید ناسو، لس ورځې دعا وغواړو، په 11 ورځ نه امید وي الله دربار نه، وای مړه نه قبلېږي خلار شتي سړی. لس ورځې نفل وکړي ما پوری، ما سره هر یو سړی یا ما پوری هر یو سړی نفل وکړي ځان ستړی کوي، او زم ځان ستړی کما صحیح کارنامه وخی چې زما په نفل بس کارنامه شو، زما د بل په نفل بس کارنامه شو. نو یو لسم روز باندې دا چلو شي چې مونږ هغه ارسه پرې نفل ضرورت ځان ته یو شی دی، خو لیکن موجوده وخت کې چې کم جرم کې سړی اخته هغه جرم پرېږدي، کم ګناه کې سړی اخته هغه ګناه پرېږدي. نو به هر حال محترمو د جمعې ورځ خبره مې تاسو ته کوله. جمعې په ورځ باندې مسنون اعمال دی یو څو. پیغمبر علیه السلام وی یو واجب دی، فرض دی. جمعه ته د وخت راتل دا سری فرض دی، واجب فرض خو پیژنې کړه، کم شي چې اډر الله کړي هغه ته فرض وای، او کوم چې پیغمبر کړي هغه ته سنت وای. د وخت راتل جمعه پر ورځ باندې یو دا فرض دی. دویم جمعه پر ورځ باندې راتل سره غسل کول دا سنت دی، خوشبوئی لګول دا سنت دی، مسواک خو هر منزله کول دا سنت دی. درود شریف ډیر ویل جمعې په ورځ باندې، سورۃ الکهف جمعې په ورځ باندې ویل دا سنت دی. وای څوک چې سورۃ الکهف جمعې په ورځ باندې وایي و د دې هفتې راواله را روان جمعې پورې الله پاک به د ژوند او د را روان جمعې پورې د ټول کاروبار چرته به ضایع نه کړي. نور د رڼا د رهنمایي ده. درود شریف زیات ول جمعې په ورځ باندې دغه رنګي د جمعې په ورځ باندې دعا وختل، ځکه حدیث کې راځي د جمعې په ورځ باندې یو ساعت د یو غنټه ده، پته نشته کومه غنټه ده، پای کې دعا ډېر زر قبليږي. بعض علماء لیکلي چې مازیګر نه والا ماخام پر دا کم ټیم چې دی په دې کې دعا ډېر زر قبليږي، او بعض ویلي چې نه چې کله امام خطبه ته ودرېږي په دې ټیم کې څه دعا قبليږي. خو په دې کې د مسلمانانو یو خبر اوره لاس چتول نشته دی، لاس چتول نشته دی، ټیک شو. دغه رنګي اکثر په نامه باندې یو خطبه کې په نامه باندې لاس خودل، دویم خطبه کې په دې ځای باندې تحیات په شکل دا نشته دی، نوم باندې لاس خودل داسې د مانځه په شان دي، دا هم د جمعې په ورځ نشته دی، ټیک ده. او دغه رنګي دغه شانتي ها که اول ناس وي په ادب سره ټیک ده،
او په خلی باندې به هم دعا نه غواړي الفاظ باندې استعمال چې الله دا کار مې وکي مور مې وبخي پلار مې وبخي دا دعاګانې اوس څوک نه کوي اوس خو د قائد اعظم سوال کوي ما پوری هر یو سړی لوی دی کوډ کې دی خو یا پیسې ډېر راکې کاروبار ډېر راکې گاډي راکې اسمان ته مې خو چې نن سبا دا دعاګانې دي د دعا شکلونه بدل شوي دي پخوا به دا دعا چې خدای زما مور او پلار وفات دي الله وبخي الله مسلمانانو وبخي الله زما مخ دین ته واړي الله مال د پنځم وخت مانځه توفیق راکړي الله ما خپل ځان طرف ته راولي وزا سیستم بل شانتي دي نو دویم سلورم عمل د جمعې په ورځ باندې یو بل په وګو باندې او وختل او ځان مخ کې صف ته رسول کم ځای کې کېنه استل ته کې کېنه په سعودي عرب کې بتا سوریدلې چې بادشاہ دن نشي کنه بادشاہ نه دی بادشاہ دن نشي کم ځای ملاو شو قضې نه داغه طاقت نشي چې هغه د مخ کې صف نه یو سړی ماشوم پاسه لوی پاسه یو هغه ته چې تشاته شه بادشاہ سی برالي وزیر اعظم برالي دا پکې نشته کم ځای ملاو شو اقزه کې کېنه د بل په وګو باندې با ټوپونه نه وي دا هتک د انسان دی دا الټه ګناه ده دغه رنګي د جمعې په ورځ باندې چې خطبه ویل کېږي سنت کول حرام دي سنت کول څه دي حرام دي حرام سحر چې کله جمع ودرېږي او امام قرأت شروع کی په دغه وخت کې سنت کول حرام دي پوېږي په خبره باندې چې ماسپکین جمع ته خلک ودرېږي او شاته مقتدی ځان سنت کې کول حرام دي په دې جمعات کې دننه دي ځای کې کول حرام دي دا یاد ساتئ او مونږ خو خیال دې او د چوک مزدوران ځان خلاصو کنه امام ودرېږي مونږ سوچو کو چاله چې امام چې سلور کې ما کړه سويستي دو امام سره ملاندې کړي ځکه چې مونږ خو مصروف خلک یو جمعات کې خو لیوانی د سوګي ساری کې سړیا زر زر ځان خلاصول غواړي